الہ تفصیل شروع د الوهیت صفاتو کې سورۃ النمل کې مونږه وہ اوصاف ویلي دي. الله د ځمکې اسمان خالق دی. دویم دا چې اسمان اوبه هغه راوري. دریم دا چې باغچې ګلونه بوټي غلې هغه پیدا کوي. هغې نه رستو بیا فرمایلو امن جعل الارض قرارا، ځمکه چا برقرار ساتلې ده. آیا دا خوځي که نه خوځي؟ د خلکو دی کې اختلاف و، خو قرآن نه دا معلومېده چې نه خوځي. د دې په منځ کې دریابونه بهونکي هغه ته الله وایي. دارنګې جعل لها رواسیه، په دې باندې الله درانه غرونه پیدا کړي دي، بوجونه. او هم دا چې جعل بین البحرین حاجزا، د دوه قسمه دریابونو منځ کې اوبو منځ کې یو پرده پیدا کړې ده. سورۃ الرحمن کې فرمایي لا یبغیان، هغه اوبو یو بل سره نه ملاویږي. دا د الله د الوهیت د هغه د کارسازۍ صفات دي او قرآن مجید موږ ته د هغې تفصیل کوي. نن چې کوم آیت ویلې دی په کې د الله رب العزت درې صفات په ذکر کوي، د الوهیت درې صفات. یو دا چې یجیب المضطر اذا دعاه، دویم یکشف السوء، او دریم ویجعلکم خلفاء الارض. دا درې اوصاف دي د الوهیت. اضطرار تکلیف ته وایي، مصیبت ته وایي. اجابا یجیب و اجابتاً رسیدل قبلول. مستر هغه چاته وایي چې هغه تکلیف کې مبتلای، مصیبت کې مبتلای. الله تپوس کوي چې هغه څوک دی چې هغه اجابت کوي د مستر، سوال قبلی ورسیږي تکلیف زده ته. اذا دعاه، کله چې هغه ورته هغه ته آواز وکړي. یعنی یو ذات داسې شته دی په دې عالم کې چې هغه د ټولو تکلیف ځپل خلکو تکالیف ختموي. یو ذات داسې شته دی چې ټول خلق هغه ته محتاج دی. که هغه مشرکین نو هم ورته آواز کوي، او که مسلمانان نو هم ورته تکلیف کې آواز کوي. هغه ذات دی د الله، او کم ذات چې را رسیږي هغې مشکل ته، نو هغې ذات ته الہ ویلی شي.